مولوی صاحب محترم که منګه ته حسد باره کې که څو خبرې منګه ته وکړي. صحیح ده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د قرآن کریم یو معتمد تفسیر دی په نوم د تفسیر کبیر. دا د بسم الله الرحمن الرحیم په تشریح کې یو باب لګی په نوم د باب مداخل الشیطان. په دې کې دی فرمایي چې د شیطان په انسان کې 3 سوري دي. اول شهوت، دویم غضب او دریم هوا ده. د شهوت د لارې نه شیطان انسان ته ورداخلیږي، د غضب د لارې نه شیطان انسان ته ورداخلیږي او د هوا او د خواهش د لارې نه شیطان انسان ته ورداخلیږي. بیا فرمایي چې د دې علامې او صفات دا دي چې شیطان د شهوت د لارې نه انسان ته ورداخل شي نو په ده کې حرص او بخل پیدا کیږي. نو کوم انسان چې حریص او بخیلی دا شیطان په خپل کنټرول کې د شهوت د لارې نه نیولی دی. او د غضب 2 علامې دي او د غضب نه 2 صفات پیدا کیږي، یو عجب او بل کبر. نو شیطان چې انسان ته د غضب د لارې نه ورداخل شوی نو په دې انسان کې عجب او کبر پیدا کیږي. عجب دې ته وایي چې خپل ځان درته لوی ښکاري او کبر دې ته وایي چې تصور د غیرم پکې راشي، یعنی د بل چا نه درته ځان لوی ښکاري، بل څوک پکې کمزوری ګڼي. دفع الحق و غمط الناس، د حق مقابله او خلق حقیر ګڼل. او د هوا او د خواهش د لارې نه چې شیطان انسان ته ورداخل شي نو په هغه کې 2 صفات پیدا کیږي، یو بدعت او بل کفر. نو شیطان چې انسان ته د هوا او د خواهش د لارې نه ورننوتی وي نو دی بدعتي جوړیږي او دی کافر جوړیږي. نو بدعات دې ته وایي چې دین نه او انسان دین وګڼي، او کفر خو دې ته وایي چې په ضروریاتو د دین کې د یو نه انسان منکر شي. نو دا 3 لارې د شیطان شوي، شهوت، غضب او هوا. او د دې هر یو 2 صفات راغله، حرص او بخل، عجب او کبر او هوا او خواهش. نو په تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله فرمایي چې کله کله شیطان انسان ته د دې 3 واړو لارو نه ورداخل شي، د شهوت د لارې نم، د غضب د لارې نم او د هوا د لارې نم. او دا 6 واړه صفات هم پکې راشي. د شهوت 2 علامې او 2 صفات، حرص او بخل هم پکې راشي، عجب او کبر هم پکې راشي، هوا او خواهش هم پکې راشي. نو د دې انسان علامه بیا څه ده؟ نو په تفسیر کبیر کې فرمایي چې د دې انسان علامه دا ده چې حسد بکی دا انسان. کوم انسان چې حاسدی کینهګری نو په دې پوه شه چې د شیطان مکمل په کنټرول کې دی. د شهوت د لارې نه پکې حرص او بخل پیدا کړی دی، او د غضب د لارې نه پکې عجب او کبر پیدا کړی دی، او د هوا او د خواهش د لارې نه پکې بدعات او کفر پیدا کړی دی. بیا په تفسیر کبیر کې واقعه لیکي، د اسرائیلو د زمانې واقعه ده، او د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج. د بني اسرائیل واقعات بیانوي، په دې کې حرج نشته. نو یو واقعي لیکلې ده چې یوه ورځ شیطان د فرعون کور ته ورغلو، د فرعون دروازه یې وټکوله. فرعون د کور نه ورته آواز کوي من بالباب، دروازه کې څوک؟ شیطان بهر ولاړ دی. نو هغه د ځان سره وایي چې د خدای دعوت هم کړې ده او د دروازې شاته هم څوک نه پیژني چې څوک ولاړ دی. خو فرعون بهر راووتو، شیطان سره مکالمه شروع کړه. فرعون د شیطان ته وایي چې ما تا خو په دې پوهیږو چې د الله په مخلوق کې بدترین مخلوق وایي موږ زه او ته یو. فرعون ورته وایي چې زه په انسانانو کې د الله بدترین انسان یم، ځکه چې وایي خدای نه یم او معاذ الله د خدای دعوه مې وایي کړې ده، او ته ستا د وجه نه به الله پاک جهنم ډکوي. خو داسې به هم څوک په دې دنیا کې وي چې زما او ستا نه هم د الله ډېر بدې شي. نو شیطان د فرعون ته وایي چې او شته حاسد او کینهګر انسان چې دی وایي دا زما نه هم د الله ډېر بدې شي او ستا نه هم وایي د الله ډېر بدې شي. حسد د وجه نه په دنیا کې فتنې جوړیږي. الله په قرآن کریم په آخر کې فرمایي ومن شر حاسد اذا حسد. د انسان د حسد د شیطان د وسوسې سره مقایسه کړي. د شیطان په ګناهونو کې غټه ګناه وسوسه ده، او د انسان په ګناهونو کې غټه ګناه چې د حسد ده.
او حسد د ابجدو په حساب 2 کیږي. نو دا 2 بدعتي ډلې چې کومې دي نو دا به هم د دې حسد د وجې نه پیدا کیږي. دا کومې مبتدع ډلې چې مونږ ګورو، خوارج چې نن ورته وهابیان وایي، مماتیان چې مونږ ورته پنجپیریان وایو، دا مودودیان او دا بریلویان او دا زمونږ په علاقو کې چې څومره مبتدعې ډلې دي دا د دې حسد د وجې نه پیدا کیږي. د چا د پیغمبرانو سره حسدي نو په تفاسیرو کې لیکي چې د انبیاو نه معاذ الله وایي ګناهونه کیږي، او د چا د امامانو سره حسدي او د چا د صحابه کرامو سره حسدي. نو دا 2 بدعتي ډلې دا د حسد نه پیدا کیږي. حسد دې ته وایي چې یو انسان ته الله نعمتونه ورکړي وي او ته وایي چې الله د ده نه دا نعمت واله، او یا یو انسان په مصیبتونو کې دی او ته وایي چې الله په دې مصیبت کې همداسې لره د دې مصیبت نه مه خلاصوه. نو دا حرام دی، ګناه کبیره ده، یو غبطه ده. پښتو کې دې ته سیالي وایي چې الله یو انسان باندې نعمتونه کړي نو ته وایي چې الله په دې پیرزو لره خو داسې ماته هم راکړه. نو هغه غبطه او سیالي بیا جایزه ده.